پکار دی چې مونږ خپل منځونه هم هغه شان منځونه جوړ کړو چې الله سره د انسان تعلق جوړي. ځکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مبارک راځي د هغه په دور کې یو کس و، هغه چې دی نه په یو هغه کس په یو زنانه باندې عاشق شو و، نو خط یې ورته ولېږو چې یاره زه تا سره محبت کوم او تا سره میلاوېدل غواړم. نو د هغه دور زنانه خو هم زنانه وې، هغې ورته جواب کې وویل چې یو شرط پوره که زمانه زه به تا سره میلاوه شم. هغه ورته وایي شرط څه دی؟ نو هغې ورته وایي چې شرط دا دی چې ته د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په اقتدا کې 40 ورځې منځونه وکړه تکبیر الله سره. هغه بالکل ما ته دا شرط منظور دی. دی لاړو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اقتدا کې منځونه شروع کړو. حضرت عمر رضی الله عنه به داسې منځ کوو چې هغه تر اخري صفونو پورې به خلکو جړلو، داسې منځ به یې کوو. سروځې تېره شو نو دی لکه تعلق خو د الله جل جلاله سره جوړ شو، ځکه چې د عمر رضی الله عنه شاته به یې منځ